که زه ستاسو نه تپوس وکړم چې په اسلامي دنیا کې کم یو واحد داسې ملک دی چې هغوی سره اټمي طاقت دی، کیدای شي ستاسو د ټولو جواب دی چې پاکستان، ځکه چې پاکستان واحد هغه ملک دی چې په 1999 کې اټمي طاقت جوړ شوی په اسلامي دنیا کې. نه د دې نه مخکې داسې یو ملک چې هغوی سره اټم بم و، نه د دې نه پس په اسلامي دنیا کې داسې یو ملک جوړ شوی چې هغوی سره اټمي طاقت شته، صرف اور صرف پاکستان دی. خو دا سوال چې کله د اسرائیل د پرایم منسټر نتنیاهو نه وشو، د هغه جواب دا نه و چې پاکستان از د فرست نیوکلیر کنټري، بلکې د هغه جواب دا و چې برطانیه واحد اسلامي هغه ملک دی چې هغوی سره نیوکلیر طاقت دی. اوس برطانیه په 1992 کې اټمي طاقت جوړ شوی او نه یو اسلامي ملک دی بلکې یو لیبرل جمهوري ملک دی. نو بیا دې دا بیانیه ولې داسې جوړی چې برطانیه اسلامي ملک دی، او صرف اور صرف دا د اسرائیل پرایم منسټر نتنیاهو بیان نه دی، بلکې د حکومت کو د امریکای نائب صدر جیډي وانس چې هغه په یو کانفرنس کې 2024 کې دا بیان ورکړی. سیملرلی په سپتمبر 2025 کې ډونلډ ټرمپ هم سیم بیان ورکړی چې لندن د خپل ملک کې شریعه لا نافذ کی، اسلامی قانون دی نافذ کی. سوال دا دی چې برطانیه کې خو صرف اور صرف 6% د مسلمانانو مجموعي آبادی ده، بیا ولې دې داسې بیانیه جوړی چې برطانیه یو اسلامي طاقت دی، یو اسلامي ملک دی، اسلامي نیوکلیر پاور دی؟ وجوهات څه دي؟ دا سیم برطانیه ده چې بلفور ډیکلیریشن یې کړی او د اسرائیل بنیاد یې ایښی. سیم برطانیه ده چې په 1950 کې سویس کینال په جګړه کې د اسرائیل سپورټ کړی او د سویس کینال کیپچر کولو دپاره اسرائیل ډیر زیات مدد کړی. هماغه اسرائیل اوس په دې برطانیې باندې بلیم لګوي، الزامات پرې لګوي. وجه دا ده چې د دې برطانیې فورن پالیسي د اسرائیل د مفاداتو خلاف شوې ده. که ته وګورې کله چې اسرائیل په غزه باندې جنگ شروع کړو، نو دې برطانیې په یونایټډ کینګډم کې ریزولوشن پاس کړی چې دې باندې د عام امبارګو ولګي. کم 30% اکوپمنټ دې ته میلاویږي هغوی په جنګ کې استعمالي، جینوسایډ کوي په غزه کې، دا دې پرې بند کړی شي. دغه د وجې نه اسرائیل د دې برطانیې رو خلاف شوی. بیا چې حالات تېرېده په غزه کې چې سچویشن څومره ورس کېدو، نو په دنیا کې د ټولو نه زیاتې مظاهرې د اسرائیل خلاف په برطانیې کې شوي وي او په هغې کې د مسلمانانو مین انفلوئنس هم و. دغې د مسلمانانو اثر د وجې نه، د انفلوئنس د وجې نه برطانیې د پالیسي داسې شیفټ شوله چې د اسرائیل ورځ تر ورځه خلاف شوله او د امریکې خلاف شوله. نه خو امریکې له اډې ورکړې د ایران خلاف استعمالولو له، نه اسرائیل له داسې کلیعام اجازت ورکړو، نه سپورټ کو چې دې د جنوسایډ وکړي په غزه کې، بلکې د هغې خلاف ودرېده. دې وجې نه اسرائیل اوس د خپل ټارګټ ګرځولی دی. دویم مین وجه د امیګریشن پالیسي. د امیګریشن پالیسي نن سبا د برطانیې یو پولیټیکل ایشو جوړه شوې ده. زیاتر چې کم امیګرنټس راځي برطانیې ته، هغه د انډیا نه وي یا د پاکستان نه وي. اوس چې پاکستان نه کم امیګرنټس یا د نورو ملکونو نه ځي برطانیې ته د ښه لایف سټایل تېرولو دپاره، هغوی زیاتر مسلمانان وي، هغوی بیا هلته اسایلم والي هم هلته اوسېږي. نو ورځ تر ورځې د مسلمانانو آبادي سیوا کېږي. تقریبا د 2011 سره ریپورټس مطابق په برطانیې کې د مسلمانانو آبادي و 4%، بیا په 2021 کې سوا 11%، اوس تقریبا 16% ته رسېدلې ده. نو ورځ تر ورځې د مسلمانانو آبادي سیوا کېږي. دا یو یره پیدا کوي د اسرائیل سره، دا یو یره پیدا کوي د امریکې سره، ځکه الریډي په امریکا کې هم بعضې داسې پولیټیشن راښکاره شوي دي چې هغې مسلمانان دي او هغوی په غټو غټو عهدو باندې دي. سیملر کیس په برطانیې کې هم دی، لکه د لندن مایر صادق خان، هغه یو مسلمان دی او یو غټ انفلوئنس د مسلمانانو په برطانیې په پولیټیکل سیسټم باندې. دې وجې نه هغوی دا پریشر غورځوي په برطانیې باندې چې تاسو د مسلمانان د امیګرنټس کم راځي، دې خلاف ودرېږئ، ځکه که نه دا به بیا ستاسو پولیټیکل سیسټم مکمل چینج کړي. د دغې ټیکټکس د وجې نه، دغې د وجې نه دې بلیم ګیم کوي په برطانیې باندې چې دا یو اسلامي نیوکلیر طاقت دی.